سلام علیکم عزتمنو. نیلم ګل غوسه شوې ده او ویلي دي چې د مراد دویمه ښځه فاطمه د پیسو دپاره استعمالیږي. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګینه کوم تاسو خو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل همدا خبره واضحه وکړله، وایي چې مراد چې واده دا دویمه ښځه وکړله فاطمه نو دا د پیسو دپاره استعمالیږي، ځکه چې ما چې تازه واده وکړو نو ما ته خو د دې خبرې څه علم نه و چې دوی دغه شانتې دلالان دي او ښځې له یعنې سړي راولي. ما سره د واده په شپه باندې یعنې خپله دغه شانتې نه و راغلی، یو پردی سړی راته را کوټې ته رادننه کړی و. پردی سړی کوټې ته رادننه شو نو ما سمدستي چغې کړې او ومې ویلې چې دا دلته کې یعنې څه کوي، زما خاوند خو عمده نه دی، زما خاوند خو مراد دی، تا خو یعنې زه نه پیژنم. نو دغه سړي راله سمدستي په خوله باندې لاس کېښودو او راته یې وویل ستا مراد خاوند چې دی نو ته یې د ځان دپاره نه یې کړی، ته یې دغه شانتې پردو سړو دپاره کړی. نننۍ شپې له دله زه راغلم، سبانۍ شپې ته به دله دغه شانتې بل سړی دله راځي، ځکه چې د مراد درې ښځې مخکې خو شته، دا نه ده چې ته یعنې مشرۍ ښځه یې. نیلم ګل وویل چې د دغه سړي دا ټول خبرې واورېدلې نو ما ترېنه بیا اخره کې تپوس وکړو چې یعنې دغه د پیلنۍ شپې خو ډېر زیاتې پیسې دي، یعنې تا نه یې څو روپۍ اخیستې. نو سړي نه مراد چې دی نه د لومړنۍ شپې د سړي نه یې 4 لکه روپۍ اخیستې وي او نیلم ګل سره بیا دغه شانتې یعنې غلط کار وکړو. نو نیلم ګل دا ټولې خبرې بیا واضحه کړې او ویلې یعنې مراد دغه دویمې ښځې فاطمې سره هم همدغه شانتې کار کړی دی، ځکه چې د دې عمده اوس دوران دی، دا د پیسو د ګټلې ښځه په دې باندې به پیسې وګټي او بیا به یې ایسته پرېږدي. عزتمنو ستاسو د دې دلالانو په هره باندې یعنې څه خیال دی؟ دوی دغه شانتې خپلې ښځې د لومړنۍ شپې باندې یعنې په دې سړي ول. زموږ عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دی. د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.